د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف ویلي دي چې د ملک نه د پولیو ختمولو لپاره ډیر په تیزی سره کار روان دی. هغوی دا هم زیاته کړه چې د پولیو نه پاک او صفا پاکستان هدف حاصلول د لپاره د ټولو بین الاقوامي شراکتدارو د طرفه د پایدار کوششونو ضرورت دی. په دې سلسله کې د وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف سره په ریاض کې د عالمي اقتصادي فورم د اجلاس په موقع د ګیټس فاونډیشن د بانی او شریک چیرمن بل ګیټس سره ملاقات شوه دی او په دې موقع خبرې اترې کړې دي. وزیر اعظم ویل چې ګیټس فاونډیشن د پاکستان په سماجی اقتصادي ترقۍ کې یو قابل باور او اعتمادي شراکتدار دی. موږ به انفارمیشن ټیکنالوژي د ساينس تعلیم د قدرتي آفتونو نه ځان خلاصي یعنی د دې د ختمولو او نورو شوبو کې تعاون یعنی مرسته نور هم دوامدار کو او مرستې ته تیار هم یو. په دې موقع بل ګیټس د پاکستان د طرفه د پولیو وایرس ختمولو لپاره د اقداماتو ستاینه هم وکړه او زیاته کړه چې ماشومانو ته د پولیو وایرس خلاف کترې ورکول ډیر ضروری دي. په دې سلسله کې به د هغوی د طرفه پاکستان سره پوره مرسته ملګرتیا وي. وزیر اعظم ویل چې پاکستان د صحت په شوبه کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره مختلف قسمه اقدامات پورته کړي دي. بل طرف ته وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف په ریاض کې د عالمی اقتصادي فورم د خصوصي اجلاس په موقع د کویت امیر شیخ مشال احمد الجابر الصباح سره هم ملاقات کړې ده. د ملاقات په موقع وزیر اعظم ویل چې پاکستان د کویت سره د معاشي استحکام ترقۍ او خوشحالۍ لپاره په اشتراک کار کول غواړي او دا خواهش لري چې دواړو طرفو ته د تعلقات په اقتصادي شراکتدارۍ کې بدل شي. یقینا د پاکستان دا کوشش دی چې د ملک نه د پولیو د وایرس خاتمه وکړي او د پولیو مهم په ټول ملک کې کامیاب کړي چې د ماشومانو ژوند محفوظ شي او د مستقبل معذورۍ نه بچ شي. د حکومت کوششونه خو په خپل ځای باندې لګیا دي روان دي، خو د والدینو یعنی د مور پلار او د مشرانو هم دا ذمہداري ده چې ماشومانو ته د پولیو وایرس د ختمولو قطرې ورکړي او په دې سلسله کې د حکومت سره مرسته ملګرتیا وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي ویلي دي چې تاجران او صنعتکار د ملک په معیشت کې یو ښه او بنیادی کردار ادا کوي. د دوی مشکلات کمولو لپاره حکومت مختلف قسمه اقدامات پورته کوي. د تاجرانو د یو وخت سره د ملاقات په موقع گورنر غلام علي ویل چې د صوبې د مختلفو علاقو سره تعلق لرونکي تاجران او صنعتکار یقینا د ملک معیشت پایدار او مستحکم ساتلو لپاره پوره کردار ادا کوي. دا وخت په ملک د کاروبار د بهترۍ د لپاره حکومت خپل کوششونه کوي. د تاجر کمیونټي مسایل حل کول هم د حکومت ذمہداري ده. تاجران حکومت ته ټیکس ورکوي، د دې سره د ملک د معیشت چې کومه پایه ده او نظام دی دا هم روان دی. د صنعتکارو او کاروباري طبقې په وجه د صوبې ډیرو خلکو ته روزګار هم ملو دی. گورنر غلام علي ویل چې هغوی د صوبې د تاجرانو او صنعتکارو د مشکلاتو نه باخبره دي. هغوی همیشه د تاجرانو د نمائندګۍ او د حق لپاره کوششونه کړي دي. په دې موقع تاجرانو گورنر خیبر پختونخوا د خپل مشکلاتو نه هم خبر کو. گورنر تاجرانو ته دا یقین دهانی ورکا چې هغوی به د تاجرانو مشکلات د کمولو لپاره خپل کردار ادا کوي. بل طرف ته تقریب کې گورنر غلام علي ویل چې په صحتمند او ترقی یافته معاشره کې د ځوانانو ډیر ښه کردار چې کوم دی هغه دی او دغه کردار دی لوبوي هم. د صحتمند معاشرې لپاره د صحت په شوبه کې تحقیق ډیر زیات ضروری او لازمي وي. هغوی دا هم ویل چې د مختلف قسمه بیماریانو ختمولو لپاره ضروری ده چې طالب علمانو او ځوانان چې کوم دی هغه په تحقیق زیاته توجه ورکړي. پکار دا چې د دنیا د طبي یعنی د صحت سره تعلق لرونکي چې څومره چیلنجونه دي د مقابلې د لپاره طالب علمان خپل کردار ادا کړي. هغوی دا هم زیاته کړه چې د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا ځوانان د صلاحیتونو په اعتبار سره د چانه هم کم نه دي. کچري دوی په نوي تحقیق باندې توجه ورکړي نو دا به یو طرف ته د ملک او د قوم د لپاره بهتره وي.